الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نبذوا كتابك وراء ظهورهم كتابك وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة أولو العرفان. الله رب العزة يرفض الإحسان به मेरे बदस माहौल की पूरी जदे मजलिस में गेर चापेरा फरिश्तों गेरा चोलेदा और बदी मजलिस पानेदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतुल्ला और बरकत नज़ीर अल्लाह की बड़ी फ़ानी कलम की फ़ानी ज़िंदगी की दास मजालिस ज़मीन पर ज़िंदगी के बार बार हो अज़ान दाकम महफल चले दादो सालाना तकरीब को सिलसिले के लिए इब्तिदाई असबाब को निकाले उसो खबरी बेजंदल अजहर ज़रूरी और लाज़मी अगदा इधर सुमर कोशिशों ने चिकीगी उलमा बयानात की दारेंगे उलमा इकराम दर्स तदरीस की यदि मकसद से तो जब तम यदि मकसद नतीजों ज़मीन सही और कोशिश दावा बाती वो कबिल्ला यदि वजना दा मकसद पे जंदल बीर ज़रूरी दे यदि मदारिस बेना सदा पारा दा और दा उलमा और तुलबा द सदा पारा राजी इल्म दी नस्ली यदि मकसद पे जंदल ढेर ज़रूरी और लाज़िम यदि मकसद को बुनियादी तौर बांधे अगर आज़ाद अल्लाह ताला दा दसुमर दिनदार खलक कम तबका की मसरूफ़ दे का दावत व तबलीग दे का जिहाद दे का दर्स तदरीस दे यदि टूलू बुनियादी मकसद अगर अल्लाह रब इज़्ज़त रज़ा वीदा वाड़ी चुनूंगा पस तरीक़ी सरा अल्लाह ताला तो उरसू और अल्लाह ताला ज़मीन राज़ी लेकिन कल कल इंसान और मकसद के रवान हुआ और मकसद देर अजीम मकसद भी बाज़ दफ़ा बुनियादी जैसी सीज़ुने भी कि आगा मुक्तदी कस तो उनके कस अगर उन्हें की मुक़बल आगा मकसद तो उन्हें यदि वो बिना बांधे तो तालिब इल्म द पारे योसु खबरी इस द कवल पागे वाले अमल दाढ़ी लाज़िम तो तुमने अवल खबर तस्बीह नियत तमुन मामूली वंदा की किताब वली न भी या वली न पढ़ाओ तो आगे की ज़मीन नियत दा खालिस पका और द तमाम अमाल द पारा नियत और इखलास लिल्लाहियत दाढ़ेर लाज़िम है ज़का अल्लामा इमामुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाई फ़इन्न लिल अमलिल मुतक़ब्बल शर्तैन अहदुहुमा इत्तिबाउन लिस्सुन्नह व सानिहा खालिसतुन लिवजहिल्लाह यो अमल दा अल्लाह पर दरबार के कबूल दे कने यदि द पारा तो शराइत की बुनियादी यूँ शर्दारे चाहे कि इखलास और द्वेम शर्दारे चाहे कि इत्तिबा सुन्नत कल चीज़ अमल की इखलास हुई और इत्तिबा सुन्नत वजूद हुई तो आगा अमल की वज़न पैदा की शक्ल पैदा की तो चिकल यो अमल की लिल्लाहियत नहीं हुई तो आगा अमल इंद अल्लाह मकबूल न दे अगर च खलक बवा वाह की लेकिन अल्लाह ताला पर नज़दीक बानी दी सड़ी तो हिस्सा सवाब न मिला सिवा दवा और कुरान मजीद क्यों दा
حکم مطلوب دے چی پا تمام اعمالو کی منگا اخلاص پیدا کو للہیت پیدا کو اللہ حضرت ارشاد فرمائی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین دی خلق و تصرف ددی حکم شوے دے چی عبادت بدا اللہ کی لیکن خالص بھی وجہ اللہ دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پا اور حدیث پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ دا تمام نیک اعمال دار و مدار دا پا نیت باندے کستا نیت صحیوی تا تو پائیوانی ثواب و عجر ملا لی اور کچر کستا نیت فاسد شو تا تو پائیوانی حص ثواب نہ ملا نمون یو لوئی کار دا پارا راغلیو کہ آغا دا نبوت علوم حاصل ولی ازدکولی دا دیر عظیم کار دے لہذا دی دا پارا اخلاص چلے دا شرط دے چمو پخپل اعمالو کی اخلاص پیدا حدیث پاک کی راضی حدیث دا ترمیزی نورو کتابون دار اول لے چی کل روز دا قیامت شی نو دا جہنم بور چی بلکولے کی گی گرم کی گی دا یو سو شخصیات نا بگرم کی دا طولنا اول یو کس براغ افتلے شی اور اللہ تعالیٰ با حکم فرمائی چلے پڑھ مخی انہی وے جہنم تا گزار اور اگر وہ شہید ہوئی اب یا اللہ ما استاد رضا دا پار استاد دین دا الہی کلمت اللہ دا پار جہادو نہ کرو دردے پوری چستا پلا رکھنی پل زان ورکو اللہ وہی تا کریو لیکن تا دا دی مقصد دا پار کریو جما تا خلق جریو بہادر ہوئی اور اگر تا دا پا دنیا کی ویلے شوی دی لہذا تا چی رسدہ پار دی کریو اگر دی حاصل کری دی فرشتو تا بوئے رشی دیو پڑھ مخی جانم تا گزار سمرہ سخت روایت تے شہادت سمرہ میں مرتبہ دا لیکن چکل آئے کہ اخلاص نشترے تو فوراً آگا شہید بڑھ مخی جانم تا گزار دارنگی یو بلکس برا وقت لیشی اور اگر تبا وہ ہوئی لیشی چی ماتا رضوانی راتا مطا سکی صرف کرے گا یا اللہ ماتا دین الہی دے ازدکولی دا پارا اللہ با فرشتو توی دے پڑھ مخونی و جانم تا گزار اگر یا اللہ ما خستا دین خلقو تخودو اللہ بورتو تاوی علم حاصل کرا خود دیدہ پارا چی خلق ماتا قاری سے بوئی خلق ماتا علامت سے بوئی لہذا ماتا چا دنیا کی ویلے شوی دی فرشتو تے بو ویلے شو پڑھ مخی بدا کر جانم تا گزار دارنگی یو مالدار عمرہ وقتل شی اگر بو یا اللہ مستا پلا رہے کہ پیسی خرچ کو لے اللہ بو اطلاع چی دسرہ پارا خرچ کو لے فقط قیل اگر تا دنیا کی ویلے شوی دی اگر بو پڑھ مخی ہونے والے شی جانم تا گزار تمرا سخ روایت تے انسان باندی مختلف پاسو مونگلا پکار دی چی مونگا یو عظیم مقصد دا بار راغلی مونگلا پکار دی چی پدی کی اخلاص ابتدا کیوں خپل نیت مندو گورو آئے دا علم خواسیلون دلیدہ پارا چی پلاری مولا دے جی سبا آگا ممبر و محرام مات ملاوشی یا دلیدہ پارا چی زمان پا علاقہ کی دا علماء دیر عزت دے دلیدہ پارا علم حاصل اللہ پارا غلن نانا دا مقاصد بنی مقصد صرف دا اللہ تعالی رضا انشاءاللہ دا کوشش بکو کہ مونگ دا علم حاصلو عظیم زان کی اخلاص پیدا کی چکم استازان یا غورتو عظیم پزان کی اخلاص پیدا کی نبی و مونگ کامیاب و کمرہ اور دویم دا چی مونگ دا محنت کو چکل مونگ دا محنت کو سبا مونگ دا جوڑ شی اور کم مونگ دا محنت نکو عزیزان بے مونگ دا سپکس پور جو واقعہ دا ستیم زمان شمدید واقعہ وز مونگ محلت کیو مولا فرق سے پر اگر دری روزو جماعت کیوں کرے اگر تبلیغین غریبانا اگر تو اخان یہ بیان نشی کولی خبری نشی کولی انکا مونگا اس محنت انکو سبا مونگ دا خلق دا مسخری سبب جوڑی خلق ان پوری مذاق کی خلق ان پوری خندہ کی یہ مارا گیر لسکالے تیر جوڑ لی جنا فاہا تبلیغی خلے تی سلور میں اشتر کے ماشاءاللہ دسی بیان کولے شکزان چیز مونگا پکار دی چیز مونگا محنت کو جان مانی وزرش پیو کو او محنت کو لہذا کم شیزونا چیزا مونگا محنت کی مخیلوی آگا شیزونا مونگا پریک دی یو دادا چی فضول چکری مکری دا مونگا پریک سبق پا دوران کی بالکل چکر لچوٹی ورکو دارنگی زمونپور کی قرون کی خوشحالے نہ خوشحالے نہیں دانا چی بس دے مرپا نہ خوشحالے مونگا چوٹی غوار دا شیزونا مونگا پریک اور درہم دادے جنن زمانے کی درٹونا لوئی وبال چاگا موبائل لے دادی استعمال بالکلی و مونگا لگ انشاءاللہ دی مدرسے کی بدا موبائل استعمال صحیح بن گئی چاچی دا سبق پا دوران کی موبائل استعمال کو جو فوراً موبائل وطن ضبط کی گی دا مدرسی نبا اخراج دا کی پوشی پا دے خبر باندے دا موبائل استعمال مکمل طور باندے بل آدھا سبق نا علاوہ دا جمعرات رسو جمعے پر رسوی باغرہ باندے دا سو
استعمال کې سهار نشته هغه روز باندې ځان خپل هغه مخکینه سبق چې تاسو هفته کې ویلې هغه دوکا وایي چې کله تاسو په دې طریقې سره ان شاء الله دا کال تیر کړئ چې یو دا چې تصحیح نیت وي او دویم دا چې خپل مهنت موږ کوو ان شاء الله تاسو چې یو کال د تیر کړئ دا غي نه بعد به تاسو خپل محاسبه وکړئ چې په دې کال کې موږ چې کله په دې طریقې سره موږ مهنت وکړو ان شاء الله موږ به سجور شي او کومه په دې طریقې سره مهنت ونکو وخت به موږ ضایع کو ادارې سره به موږ غداری وکړو مور او پلار سره به غداری وکړو او عند الله به موږ مجرمین یو لہذا موږ له پکار دي چې اول خپل نیت صحیح کو او دویم نمبر باندې چې د کم مقصد لپاره راغلیو هغه مقصد کې با موږ भरपूर کوشش کوو مهنت وکړو استادان به مهنت سره پڑھاوي تاسو به مهنت سره زده کوئ او په دغه مدرسې کې بسېږي بهر بځای راځي ان شاء الله کوشش وکوئ ان شاء الله چې الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا